أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نننی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 19 آیات نمبر 152 آیات نمبر 152 او 153 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. دینه مخکې چې نو هغه تیر شو نو چې الله پیغمبر ورته وویل الله جل جلاله یې تو ورته ووایه چې راشئ زه اتلو علیکم ما حرم ربکم علیکم چې الله رب العزت تاسو باندې کم شیزونه چې دی نو هغه حرام کړی چې زه تاسو ته هغه ووایم چې کم شیزونه الله پاک حرام کړي چې زه تاسو ته د هغې شیزونو تذکره وکړم. پرونی آیات کې چې نو هغه 15 شیزونه ذکر شولو. نن آیات د دوو آیاتونو کې باقي 15 چې دی نو هغه ذکر کېږي. الله جل جلاله وایي شپږم شیز چې هغه الله پاک حرام کړی دی نو هغه دا دی الله رب العزت وی ولا تقربوا مال اليتيم او منځ دی کې تاسو چې نو د یتیم مال ته الا بالتي هي احسن مگر په ښې طریقې سره حتی یبلغ اشده تر دې چې هغه ورسیږي خپل ځوانۍ ته خپل پوخوالي عمر ته. اوس د یتیم په مال کې تصرف کول دا داسې دی لکه اور چې نو هغې کې نو هغه لګیا کېدل نو کم سړی چې په اور کې لګیا وي لازمي نقصان چې دی نو هغه به مومي. نو دغه شانتې د یتیم په مال کې چې نو هغه تصرف ته دی نه خالی نه دی. لکه څنګه تاسو ته یاد دي 4مه سپاره کې چې نو هغه تیر شوی الله رب العزت وی انما یاکلون فی بطونهم النار دوی په خپلو خېټو کې چې نو هغه ور داخلي ور چې نو هغه به کې اچوي. البته د یتیم مال د هغه د حفاظت دپاره دغه کې چې نو هغه تصرف کولی شي چې د دغه مال حفاظت وشي یعنې دا مال والا په تجارت کې ولګوي. بیا چې کله تجارت کې ولګولی شي نو حضرات مفسرین چې نو هغوی لیکلی دي که دا سړی په خپله مالدار وي نو غوره دا ده چې د دغې نه په خپله هم بیا څه نه خوري ځان له دې نو هغه معاوضه دي هم نه لي خو د هغوی مال حفاظت کوي او د هغه د سیوا کوي. او که چېرته دی په خپله باندې مفلس وي دی غریب وي نو دی وایي که زه دی کې تصرف کوم د دوی د مال چې دی نو هغه خیال ساتم نو زما خو به خپل هم بیا چې نو هغه بچي دي خپله مې هم خرڅه ده. نو په دغه صورت کې بیا دی دا کولی شي چې د هغوی د مال تصرف کوي او په صحیح جایز چې کم طریقه ده د هغې طریقې مطابق دی د هغوی نه چې نو خپله خرچه اخلي دا کولی شي. ذخیرة الجنان کې دلته چې نو هغه یو څو مسلې چې نو هغې ذکر کړي دي نو ډېر څه نو هغه داسې مشکله دي خو بعضې مسله چې نو هغه وي هغه به ضرور بیانېږي. نو هغې مسلې کې یوی دا ذکر کړي ده چې نن سبا خلک چې نو هغه د یتیم مال کې دا کار کوي چې کله د هغه مړ شي یو سړی نو اکثر عموما د ده نه چې باشي پاتې کېږي نو هغه اکثریت په دې کې دی چې نو هغه واړه پکې یتیمانان دي. بیا چې کله دغه یتیمانان ماشومانان په دې کې نو دغه خلک نو هغه بیا په دې پسې خیرات کوي. اوس چې کله دغه خیرات کوي نو دغه خیرات کول دا ناجیز او حرام دی. زه نو هغه په خپله یو لاسنیمې نه تلم نو د هغوی د خیرات بندوبست کول 3مه ورځ وه نو ما ته یې چې مفتي صاحب زموږ چې نو هغه بیا خیرات دی نو ته به راشې خامخا. ما ورته سید زه خو به راشم حاجي صاحب خو دا راته ووایئ چې تاسو د دې چې نو هغه مال تقسیم کو. وی نه ما په دې کې نابالغه اولاد شته وی او ما چې نابالغه اولاد شته نو دا مال د هغه ماشوم دی د دغه ماشوم چې نو هغه مال د ناجیز دی
هغه د هغه حدیث د اته نه لس کالو دی موږ د تپوس کړی ما شریعت مسله دا ده تمام فقهاو چې دی نو هغه لیکلي چې د نابالغه اجازت چې دی نو دا معتبر نه دی. نابالغه کته د هغه چې دی نو اجازت دی هم واخیستو اجازت یې د رکړو هم معتبر نه دی نو دا ناجیز دی. اوس وګوره موږ ټول ولا دړادړ ځو که پوه یو نو هم خیرات لزو او که ناپوه یو نو هم خیرات لزو خو اوس دغه حرام خوړلی کېږي د چا پې هم پروا نشته عمومي طور باندې دا کېږي. دویمه مسله چې دی نو هغه اوس سره دا ذکر کړې ده چې په دغې صورت کې بیا دویم کار دا کېږي چې اکثر اولاد بالغ وي خو اوس بالغ اولاد کې یو زوی چې دی نو هغه صاحب استعداد دی دوه چې دی نو هغه ګزاردهان دی دریم چې دی نو هغه کمزوری دی بلکل. اوس دوی وایي چې په داجي پسې په مور پسې ابۍ پسې بابا پسې چې دی نو هغه خو خیرات به کوو په دریمه ورځ یا چې دی نو پر روانه جمعه به چې دی نو هغه درې او څلور دیګه پخو. اوس چې کومه خرچه شي نو دا به په ټولو یو شانتي تقسیمیږي. ناجایز ده. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. د مسلمان مال چې دی نو هغه تر هغه وخته پورې خوراک جایز نه دی تر څو چې د هغه د زړه په خوشحالۍ نه وي. اوس دې ته وایي ولې ته چې دی نو هغه یې زوی نه وي اوس به په میراث کې ولا حصه چې دی نو هغه نه اخلي. هغه غریب د خلکو د پیغور د وجې نه چې دی نو هغه اجازت ورکوي د زړه په خوشحالۍ سره چې دی نو هغه نه لي. درېیمه مسله چې دی نو هغه ذکر کړې ده بعضې کرت اکثر مونږ چې دی نو هغه کله چې دی نو هغه پلار مور مړه شي نو د دې چې کم میراث وي نو د دغې میراث باندې یو یا دوه کسان چې دی نو دا پې قابض کښېني دی لکه د مار غوندې په دې شیز باندې قابض ناست وي دی د دغې جایداد د دغې میراث تقسیم نه کوي. داسې خو وایي چې دا به هر یو کس د خپله حصه میلایږي خو دی تقسیم نه کوي. اوس چې کله د دغه تقسیم نه کولو او دغه مال کم مشترکه استعمالی دا حرام خوري. په دې کې د خور هم حصه ده د لور هم حصه ده په دې کې د رور هم حصه ده. د یو رور به داسې چې هغه به کاروبار وي د هغه به بچي بهر یا به د هغه نور مالدارۍ ضرورت بنوي خو دوه به داسې یو به بل داسې درې به داسې چې د هغوی غریبانانو به څه ځای هم دی هغه په قرض باندې مجبوره کېږي د هغه په دار باندې مجبوره کېږي د دغه شیز چې نو هغه اجتماعي طور باندې خوري. نو دی چې نو هغه فقهاو لیکلي چې دا ګوره بالکل ناجایز ده ځکه دې سره پردی حق ټچ دی او پردی حق چې کله لګېدلی دی نو دا خوراک جایز دی. ان تر دې چې د دې پورې فقهاو لیکلي دي کله چې نو هغه یو سړی مړ شولو 3 ورځې پورې چې نو هغه کله چې نو هغه ګاونډیانو غله کوله سنت طریقه ده دې چې نو هغه به کوي. کله چې حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ د حضور علیه الصلوۃ والسلام ترز وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رور وفات شو ابو داود وغیرہ ترمذی دی روایتونو ذکر کړي حدیثو کتابونو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسنعوا لآل جعفر تاسو د آل جعفر د پاره د خوراک چې نو هغه تنظیم وکړي ځکه دا غوي تصدمه ده نو دغه وخت کې دا غوي سره لاس اخلاص کول دا چې نو هغه ثواب کار دی. 3 ورځې پورې په د رشتہ داران نازي هغه هم خوړلی شي قبل څوک یې هغه هم خوړلی شي ځکه د آس پاس ګاونډیان یا رشتہ داران چې نو دا غله ولګي. درېیمې ورځې نه وروستو بیا که خیال مو کړی اکثر رشتہ دارانو کې ترور شوله خور شوله بیا چې نو هغه داسې لکه نور نږدې دغه رشتې نو دا کسان ناسي دی په خدای دې کې که دا نو غم درېیمه ورځ د ګولو ورځ راله که نو هغه د 5مې ورځ راله د اولنۍ جمعې پورې خو به دو ناسي حضرات لیکلی دی دی چې اوس د دغې ټایمه پورې ناسو نو دی چې کومه خوراک کوي دا خوراک به ځان له د کوره راغواړي دا چې نو هغه دی نشي خوړی دا پردی دی که د هغوی ولا په دغې چې نو مالي تقسیم کو یا یو کس وی چې د دغې پورې چې کومه خرچه کېږي دا به زما خپل ذاتي د جب نه زه کوم دا به زما چې نو هغه په مشترکه چې زمونږ کم ورثه دي د پلار یا د مور په دغې ورثاو به د دې بوج نه راولم دا میلمانه به زه چې نو هغه په خپلو پیسو نه عذر کوم بیا خو جایز دی. او که چېرته دغه میلمانه د خپلو پیسو نه عذر کېږي دا به اجتماعي طور بیا په ټولو باندې چې نو هغه تقسیمیږي هغه ورته جوړ نه دی او دا چې نو هغه ورته خپې غځولې دي شرعاً چې نو کم خوراک وی دا بیا د دغې نه وروسته کوي دا ناجایز دی ځکه دا اوس د مال مشترکه نه اخلي او د مال مشترکه کې د نور حق چې نو هغه پاتې نه دی. نو ځکه الله رب العزت وی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
حتی یبلغ اشده تر دې چې هغه ورسېږي خپل چې نو هغه ځوانۍ ته حضرات چې لیکلي بلوغ ته ورسي کله چې بالغ شي دی نو د کې عقل راشي بیا آلت مخکې سورت بقره کې غالبا آلت تیر شول که سورت نساء الله غالبا سورت نساء او الله پاک وی فإن آنستم منهم رشدا فتبعوا الیهم اموالهم که تاسو د دې کې رشد او پوهوالی چې دی نو هغه محسوس کو نو بیا ول ورکوي مطلق بلوغ چې دی نو هغه هم شرط نه دی که دی په کار باندې دی په دې پیسو په استعمال پوهېدو نو بیا ول ورکوي که په دغې نه پوهېدو بیا ول مه ورکوئ بیا 20 کاله پورې بیا 20 کاله بیا 30 کاله ان تر دې چې 25 سال ته ورسېدو او بیا هم نه پوهېدو نو بیا به تو د هغه مال د هغه حصه چې دی نو هغه ته حواله کړي نو ځکه الله رب العزت وایي چې حتی یبلغ شده اوم حکم ذکر کېږي و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط اوم خبر چې نو هغه دا ده چې تاسو چې نو هغه کیل ناب او تول چې کم تاسو کوئ نو دا په انصاف سره کوئ حدیث مبارکه مفهوم کې نو هغه ذکر کېږي چې تاسو کې څوک به کوي نو هغه د نرم زړه نه نو هغه نرمي د اختیاري نرمي اختیارات د مسخ دا دی کله چې د چاله یو شی ورکې نو درون وزن دی ورکې کله د چانه اخلي نو سپک وزن دی اخلي مقصد دا چې خپل حق دی نو هغه د کم اخلي د بل حق د زیات ورکې نو دته په دغه سره اجر او ثواب ملایږي که پوره واخلي اجازه چې نو هغه شته لا نکلف نفسا الا وسعها علاوه یریږي ما دا څه مشکل خبرې نه دي دا د څه نه دي هر انسان ته چې مونږ کم عمل هغه ورکو د کم خبرو مونږ حکم کو دا د انسان په وس او طاقت کې دی د په عمل کې دا وستل شي او اتمه خبره و اذا قلتم فاعدلوا کله چې تاسو خبره کوئ نو عدل نه کارالی کمزې کې چې هم خبرې لله فی الله خبره کوئ انصاف چې دی نو هغه خبره کوئ که هغه په معاملاتو کې که هغه په اخلاقیاتو کې وي که هغه په هر یو شي کې وي خو چې کله په تا باندې یو خبره داراله نو په دغې خبرې کې تاسو د عدل نه کار الی د ناانصافۍ نه چې دی نو هغه کار مالی بېانصافي چې دی نو هغه مه کوئ ولو کان ذا قربه اگر که دغه کس نو ستا رشته دار وي او دا بل د دشمن ولې دی خو چې کومه حق ده دشمن دی په حق او رشته دار په حق دی دشمن په حق کې چې نو هغه خبره کوه خو د رشته دار په حق کې مه کوه نهمه خبره وبعهد الله اوفوا الله سره چې تاسو کم لوزونه کړي هغه پوره کوئ ټول نه لوی لوز چې نو هغه دا دی چې سو الستو بربکم قالوا بلا بیا چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام سره کلمه کې کم چې نو هغه لوز شي بیا چې د مسلمانانو په خپس کې کم لوزونه دي د دې ټولو لوزونه چې نو هغه پاسداري کوي ځکه الله پیغمبر فرمای لا اسلام لمن لا عهد له دا انسان اسلام معتبر نه دی چې د چا چې نو هغه د لوز چې نو پاسداري نه وي بل حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمای منافق علامتونه درې دي یو په هغې کې دا دی اذا وعد اخلفه کله چې دی وعدو کې نو دی د هغې خلاف کوي ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون الله وایي دی باندې تاسو ته الله پاک چې نو هغه وصیت کوي تاکید درته کوي د پاره د دې چې تاسو نصیحت حاصل کوئ وان هذا صراطي لسم حکم چې نو هغه دا دی الله وی دا زما چې نو هغه لاره د مستقیمه برابر فتبعوه د دې تابعداري وکړئ او دې مبارکه کې راځي مفهوم دا دی حضور علیه الصلاۃ والسلام یو پیر چې نو هغه یو کر خراخ کوده کله چې کرخ کراخ کوده نو بیا کر خراخ کوده نو ورستو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا صراط مستقیم ده د لاره چې نو الله ته جنت ته دلی بیا هغه نه غیر چا پیر کر خراخ کوده چې دا د شیطان لارې دی د هرې لارې په سر باندې چې نو هغه شیطان ناس دی خلق چې نو هغه گمراه کوي ولا تتبعوا سبل او نور لار تابعداري مه کوئ فتفرق بكم عن سبيله هغه به تاسو د الله رب العزت د لارې نه بل طرف ته واړئ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون په دې سره تاسو ته وصیت کېږي د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاره شئ ولا تقربوا او من ازدکیږئ مال الیتیم د یتیم مال ته الا باللتی مگر پاغه طریقه هي احسن چې هغه غوره وي حتی تر دې یبلغ چې هغه ورسیږي اشده خپل ځوانۍ ته و اوفوا الکیل او پوره کوئ چې نو هغه پیمانه والمیزان او تول بالقسط په انصاف سره لا نکلفو مونږ چې نو هغه نه مکلف کو تکلیف نو ورکو نفسا هیڅ یو کس نه الا وسعها مگر د هغه د طاقت مطابق
و اذا قلتم او کله چې تاسو خبرې کوئ فعدلوا نو په انصاف سره کوئ ولو کان اگر چې وي هغه ذا قربه رشته دار وبعهد الله او د الله په وعده چې نو اوفو پوره کوئ ذلکم وصاکم به هم دای حکم باندې تاسو ته چې نو هغه وصیت کولی شي لعلکم د پاره د دې تذکرون چې تاسو نصیحت حاصل کړئ وان هذا او بشک دا صراط زما لاره د مستقیم نیغه فتبعوه نو تاسو تابعداري کوئ د دې ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ السبل د نور لارو فتفرق بكم چې دا لارې به تاسو جدا کړي ان سبیله د الله د لارې نه ذلکم وصاکم به په دې سره وصیت کولی شي تاسو ته لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوادار شئ